السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د پښتو ژبې مشهور مزاحیه اداکار سید رحمان شینو عزتمنو چاپی قاتلانه حمله وکړه او بې دردۍ سره یې قتل کړ. عظیم مینوالو مکمل تفصیل دپاره زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د خیبر پښتونخوا او د پښتو ژبې مشهور د مزاحیه اداکار سید رحمان شینو باندې عزتمنو چا قاتلانه حمله وکړله او وفات شولو. موږ په خپله باندې عزتمنو د دې خبرو نه چې خبر شولو نو موږ ډېره سخت خفه شولو، ځکه عزتمنو چې سید رحمان شینو څه د تعریف محتاج نه دی. یو مزاحیه کس و، د خلکو په خوله باندې به یې خندا راوستله او د خلکو زړونه به یې خوشحاله کول چې په ده باندې عزتمنو د ده نه چا سره څه بدي وه، نه چا سره څه جنګ جګړه او چا پې قاتلانه حمله وکړه. آخر ولې چې موږ عزتمنو بیا په خپله باندې د خلکو سره رابطه وساتله، بیا کېده اداکارانو سره او شهید او اسماعیل شهید سره. نو موږ ته بیا هغوی ویل چې نه، چې موږ خو نیمه ګنټه مخکې هم د هغه سره یعنې ملاقات شوی دی، هغه په خپل پروګرام کې مصروفه دی، سید رحمان شینو څه داسې څه خبره خو نشته دی. بیا د هغې نه بعد بیا عزتمنو موږ ویل چې خپلو مینهوالو سره همدغه خبرونه شریک کړه چې راشه خلکو زړونه خوشحاله شي چې یعنې دغه خبره پروپیګنډه ده، دغې کې څه رښتیا نشته دی. سید رحمان شینو ژوندی دی، نه پې چا څه قاتلانه حمله کړې ده او نه څه بیمار دی. الله تعالی د ټول عمر دغهنته ژوندی ساتي، ځکه عزتمنو چې د خلکو په خوله باندې خنداګانې راولي او دغسې ښایسته مزاحیه ډرامې خلکو ته سازي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.